ما سره دغه هسپتال نه رابطه وشوه چې داسې ماشوم دی چې افغانستان نه راغلی دی لاوارث دی بغیر د مور او پلار نه د ویزې د وجې نه چې دی چې د هغو مور او پلار یې دې سره راپرېښوده نه او دا راغلی دی اوس دلته د سره څوک شته دی هم نه و مالي طور باندې چې دی نو څه پیسې ورسره هم نه باندې ده ته د مور د غېږې ضرورت دی د مور د مینې ضرورت دی مور پلار یې هملته تورخم ګیټ سره هغه سیټ ته ولاړ و جلال تورخم سیټ ته نو بیا دې سیټ چې دی بس ګاډي والا له هم ورکړو تقریبا 1,000 روپۍ رانه واغشتو بیا دې خوا چې دی زما ورور او لاس ګاډي والا و بیا زما ورور له یې ورکړو بس هغه چې دی دې خوا بیا یې راوړو هسپتال د افغانستان خلکو مختلف ستونزو ځپلي دي جنگ وهلي دي زلزلو وهلي دي چې داسې مریضانو دپاره خصوصا په انساني بنیادونو باندې په ویزو کې اساني وکړي کتونکو کاشف عارف یم پېښور الخدمت هسپتال کې موجود یم دلته د افغانستان سره تعلق لرونکی یو 3 میاشتو ماشوم طلحه نومي ماشوم راوړل شوی دی هغه هم بغیر موره بغیر د مور پلاره دلته ماشوم علاج روان دی د ماشوم څه مسلې دي هغه څه تکلیف لري بیا ویل کېږي داسې چې د مور پلار چې کوم دی هغه د قانوني اسنادو نه لرلو باوجود په بارډر باندې نو راپرېښودلی شوي او بیا دغه ماشوم چې کوم دی د یو لاسګاډي والا په لاسو باندې راوړل شوی دی او دې هسپتال ته را رسېدلی دی موږ به د دغه ماشوم پوره کیسه تاسو سره شریکوو موږ سره اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او د ماشوم درد او غم چې دی نو تاسو محسوس کو زما نوم ډاکټر عبدالحمید دی او بنیادي طور باندې زه چلډرن سپیشلیسټ یم او په الخدمت هسپتال ډبګرۍ کې ایز ا ډیپټي ډایرکټر او کنسلټنټ پیډیاټریشن په تور باندې کار کوم دا ماشوم چې دی نو په یو بل پرایویټ سیټ اپ کې اډمیټ و هلته یو ورځ نیمه پاتې وم د هغې نه بعد دیو سره چې کومه خرچه وه کوم پیسې وې نو ختمې شوې نو ما سره دغه هسپتال نه رابطه وشوه چې داسې ماشوم دی چې افغانستان نه راغلی دی لاوارث دی بغیر د مور او پلار نه د ویزې د وجې نه چې دی چې د هغو مور او پلار یې دې سره راپرېښوده نه او دا راغلی دی اوس دلته د سره څوک شته دی هم نه و مالي طور باندې چې دی نو څه پیسې ورسره هم نشته دی نو ما پسې دغه بندوبست وکړو امبولانس هم ولېږو او دا ماشوم په هغه ټایم باندې دلته دغه کده را شفټم کو او دلته الحمدلله د علاج خو پرې روان دی خو تاسو تصور کوئ چې د 2 میاشتو 3 میاشتو ماشومي او هغه بغیر د مور او بغیر د پلاره په بل وطن کې چېرته په هسپتال کې داخل وي نو د هغه د مور به څه ذهني کیفیت وي د هغه د مور د زړه به څه حال وي د هغه د پلار به څه د زړه څه حال وي زما د حکام بالا نه دا درخواست دی چې په انساني بنیادونو باندې د دې ماشوم مور او پلار هم د هغو د ویزو بندوبست وکړي او دې نه علاوه چې څومره بیماران دي چې هغو دپاره په ویزو کې اساني وکړي چې د خلکو ته په انساني بنیادونو باندې سره ریلیف میلاو شي افغانستان کې هسې حالات خراب دي زلزلې خلک ځپلی دی او د هسپتالونو او د هیلث انډسټري چې کومه ده هیلث کیر چې کوم دی نو هغه هم دغه دی د ښه نه دی هغسې معیاري نه دی په دې وجې نه د افغانستان خلکو مختلف ستونزو ځپلي دي جنګ وهلي دي زلزلو وهلي دي او زمونږ قریبي او اسلامي او زمونږ د هغو سره دغه ګاونډي هیواد هم دی او د هغې سره چې دی نو موږ سره یو اسلامي توګه باندې هم تعلق دی نو زما د حکومت نه دا درخواست دی چې داسې مریضانو دپاره خصوصا په انساني بنیادونو باندې په ویزو کې اساني وکړي دلته اوس دی د تاسو پی ورکوئ که نه هغې باندې د ده چې کوم ګزاره د هغه نه کیږي یا ضرورت د څه شي دی دلته خو موږ دلته چې دی نو خوراک د ډریپونو په ذریعه میلاویږي او د هغې نه علاوه موږ ورله د بهر والا پی ورکوو مجبوري ده موږ د هسپتال دا پالیسي ده چې دلته موږ یو ماشوم ته د مور د پیو نه علاوه نور پی نه ورکوو دا بیبي فرینډلي هاسپټل دی کوم چې WHO انیشیټو ده چې په کوم کې فارموله ملک نه میلاویږي اوس داسې ماشوم چې د هغه سره مور او پلار نشته دی دا مجبوري ده د مجبورۍ د وجې نه موږ دله پیډر باندې پی ورکوو د هغې نه علاوه چې دی نو دله په دغه باندې په سرنج باندې او په انفیوژن په شکل کې خوراک ورکوو ضرورت د څه شي دی اوس ضرورت خدای بنیادي طور باندې د مور د غېږې ضرورت دی د مور د مینې ضرورت دی د مور او د پلار ضرورت دی د هغې نه علاوه دلته د علاج موږ الحمدلله د الخدمت فاونډیشن د طرفه او د الخدمت هسپتال د طرفه پرې روان دی د دې ماشوم د بیمارۍ حوالې سره زه خبر وکړم په دې کې ډېرې ستونزې او د ډېر تکلیفونو سره مخامخ دی د دې ماشوم په زړه کې سوری دی د هغې نه علاوه د نمونیا ده او نمونیا سره د دې چې دی نو پیدایشي طور باندې زیګر د مسلو سره دا مخامخ دی نو د مسلې خو ډېرې زیاتې دي موږ هلته تر اوسه کوشش کوو چې څومره کېدای شي د الخدمت د طرف نه موږ کوشش کوو چې دا سپورټ کړو خو ځینې څیزونه داسې دي چې مطلب هغه فیسیلیټیز موږ سره شته دی نه مطلب زه اوس دا غواړم چې د ماشومان د زړه ډاکټر دا وګوري او د هغې نه علاوه دې ته څه پروسیجر کول غواړي نو هغه وکړي نو په هغو باندې به هر صورت خرچه به راتلی شي د هغې نه علاوه که دلته د څومره علاج دی نو هغه ټول به د الخدمت د سایډ نه فري وي بل د دې نه علاوه چې دی نو دویم دا دی چې دلته د ځیګر مسله ده د ماشومانو د ځیګر کوم ډاکټر چې دی نو هغې سره ما رابطه کړې ده
د هغې علاج به پکار وي. موږ خو تر اوسه کوشش کوو چې د الخدمت د سایډ نه دا سپیسیلیټیټ کو. په هر صورت بیا هم د ځیګر چې کوم مسلې وي د هغو په علاج باندې خرچې ډېرې زیاتې راځي. کتونکو موږ سره د دغه ماشوم رشته دار موجود دی، د کم خیال چې دی په هسپتال کې ساتي، دی سره خبرې اترې کوو، د دغه ماشوم کیسه دی پوښتو چې دی دغه ماشوم څنګه راوستو دلته هسپتال ته او په څه طریقې سره. ډېره مننه، خپل نوم راته واخلئ او دغه ماشوم حوالې سره راته ووایي څه بیماري ده دته او د افغانستان نه پاکستان ته مو دی څنګه راوستی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه کوم ستاسو د ټیم نه چې تاسو راغلی، ستاسو ډېر ډېر شکریا زه ادا کوم. او دا خو تقریبا 3 میاشتې کېږي چې بیمار وم، نو هلته ډېر علاج وکړو خو څه فرق یې رانلو. بیا هغې سره م رابطه وکړو، هغه راته وویل چې دغسې د دې تکلیف زیات شوی دی. بیا ما ورته ویل زه صحیح دی داسې چل وکړه زه تورخم پورې راشه او د هغې نه پس به زه روډ دې خوا درولېږم، نو کوم ګاډي والا له به ورکړو، دې خوا به موږ له بیا چې دی راکړي موږ به دلته د اسپتال ته بیا راولو. بیا تقریبا دا خو چې اسپتال ته م راوستو نو بیا چې د اتوار ورځو نو اسپتال بند نو خو بس هغه نه و پی ډي نه و. بیا دې هغه ته مرسي اسپتال ته هلته د دې ماشوم عمر به څومره وي، بیماري څه ده او مور پلار د ده نه ولې پاتې شو؟ د دې ماشوم خو عمر تقریبا 3 میاشتې دي او د دې چې دی د زړه تکلیف یې دی او زیړی دی او اوس ډاکټر وایي چې دا توری دی د دایم غټ شوی دی. نو علاج هلته افغانستان کې نه کېدو خو به داسې خاص نه کېدو، نو بس بیا همدلته چې راوستو نو دلته هلته په ډاکټرانو باندې ګرځولې او ډاکټرانو باندې هلته ګرځولی و. نو هغوی ورته څه ویلي وو چې دی چېرته بوځي، پاکستان ته بوځي که نه؟ نو او بس دې وجه دلته یو څه بس هلته علاج وکړي، بس بیا موږ دې خوا راوستو. نو مور پلار هغوی سره ویزې نه وي که څه وجه وه؟ نه ویزه شته او نه پاسپورټ شته. که پاسپورټ وي نو بیا موږ ویزه چې دی مشکل دی نه کېږي دا. او څنګه نو پاسپورټ ویزه که دا راته ووایي هغه حاصلېدی شي که نه هغوی اخیستی شي، که څه وجه ده په اسانه نه جوړېږي؟ نو پاسپورټ خو بیا اوس آسان شوی دی خو ویزه سخته دی، تقریبا 4-5 میاشتې په دې کې لګي ویزه چې رالې، نو چې تر څو ویزه رالې نو ماشوم د منځ نه تللی. او څه وجه ده چې دومره په مشکله سره په د افغانستان خلکو ته هغوی خپلو خلکو ته ویزې په ګرانه میلاوي؟ ولا اوس د دې موږ ته معلومات نشته چې څه وجه ده. هغې وایي چې تاسو اپلای وکړئ، چې اپلای مو کوو بس د هغې کې 4 میاشتې 15 میاشتې داسې ود راځي چې 8 میاشتې هم پکې لګي او ویزه نه راځي. دا ماشوم تاسو چې څنګه مخکې ویلې که نه تورخم نه په څه طریقه دا خوا جلال آباد نه راواړولو، هغه راته لږ ووایه. دا خو داسې چلو چې مور و پلار یې هملته تورخم ګیټ سره هغه سایډ ته ولاړو، جلال آباد تورخم سایډ ته نو بیا دې سایډ چې دی بس ګاډي والا له هم ورکړو، تقریبا 1000 روپۍ رانه واغشتو. بیا دې خوا چې دی زما رور او لاس ګاډي والا و، بیا زما رور له یې ورکړو، بس هغه چې دی دې خوا بیا یې راوړو اسپتال ته. دلته ورسره اوس څوک یې اسپتال کې؟ اسپتال کې خو بس زه یم، کله زه یم او کله زما مور وي، کله کوروالا مې بس په نمبر. تکلیف ورته څه دی دې ماشوم ته؟ مطلب د مور نه بغیر خو ډېره مشکل چې یو 3 میاشتو ماشوم وخت تېروي. مشکل ډېر دی، ولې نه دی مشکل، بس دغه دی دا خپل ډاکټران چې دي خپله ورته پیم جوړوي ورکوي ورته، او دوی وایي چې تاسو داسې وکړئ چې د دې مور زر راولئ. نو مور څنګه اوس راولو؟ نه پاسپورټ شته او نه ویزه شته. دته اوس لکه ډاکټران څه وایي چې د مور د پیو ضرورت دی او د مور پی خو ډېر ضرورت دی ورته، بس اوس چې دی دا وچ پی دی هغه استعمالوي نو تر څو پورې چې بس. څه غوښتنه به کوئ د حکومتونو نه چې څه فیصلې وکړي په همدردۍ بنیاد باندې؟ خو بس دا هغه کوو چې د دې دا مور یا پلار دواړه چې دی خوا راپرېږدي چې راشي، مطلب چې دی خپل مور پی ورکړي ورته پوه شي، نو هغې سره به بیا هم لږ ګزاره وشي.